جنید بغدادي رحمت الله علیه ډیر لوی یو بزرګ عالم او فقيه تیر شوی دی. هغه یو ځل ناست دی خپل خنقاه کې، یو کس ورته رالی، یو مسکین فقیر سړی دی. وای حضرت د حج ورځې شروع دي، لکه څنګه چې اوس دا د حج ورځې شروع دي. وای حضرت د حج ورځې شروع دي او حج ته مې ډیر زیات شوق دی. دعا راته وکړه چې الله مې حج له ولیږي. پیسې را سره روپۍ هم نشته، د سورلۍ بندوبست مې نشته. دغه مجلس کې یو سړی ناست دی، وایي چې پیسې در سره نشته او اسباب در سره نشته، په تا خو فرض نه دی. وایي ما د حضرت نه تپوس کړی، حضرت به جواب راکړي. جنید بغدادي رحمت الله علیه جب ته لاس کو، یو درهم یې په لاس کې رالي، جب کې ورسره یو درهم دی، هغې ورله ورکړو. بیا ملګرو ته وایي دعا ورته وکړي، الله دا ملګری ستا د کور د زیارت په شوق کې مبتلا دی او خواهش لري چې حج کې د سره امداد او تعاون وکړو، مرسته وکړو. ما سره خو همدا یو درهم و، کاش که ما سره ډېرې پیسې وې، ما به ستا د حج خرچه پوره کړې وي. خو زه داسې وکړه لاړ شه، لکه نن سبا ایرپورټ دی، هغه وخت کې چې د حاجیانو کومه لار به وه، د حاجیانو په لار کې ودرېږه، هلته کې د الله نه غواړه او الله نه سوال کوه، الله به درله اسباب برابر کړي. کسل ډېره ښه ده. هغه درهم یې ترېنه واغستو او د ایرپورټ په خوا کې اوس مثال ولاړ دی. قافلې راځي، هغه وخت کې د اوښو قافلې دي، اوښان دي، په اوښانو باندې خلک ځي، دا پیادل سفرې دي. یو قافله تیریږي، په هغې کې یو سړي د قافلې چې کوم مشر دی د هغه پې نظر پرېوت. وایي ماما څه کوې چې دلته ولاړې؟ وایي حج له ځمه. وایي سورلي در سره شته؟ وایي نه. وایي زادیرا د لارې خرڅ در سره شته؟ وایي نه. وایي ښځه راځه، موږ سره یو ملګری و او د حج ارادې کړې وه، موږ له سورلي هم واغستله، اوس په دې عین موقع کې بیمار شو، حج نه پاتې شو، دغه سورلي بدله درکړو، ځان سره په سورلۍ باندې سور روان دي په لاره کې. چېرته کې ودرېږي، ټولې قافلې والا وایي هلکه دا سړی موږ د لارې نه راوچت کړی، دا زموږ میلمه دی، دی به د جب نه خرچه نه کوي، د ده خوراک څښاک زموږ په ذمه. چې مکې مکرمې ته ورسېدو، به د ده رهایش خوراک څښاک په زموږ په ذمه دی. اوس ځي مسجد نبوي ته، کله د حج مناسک ادا شو، زیارت له تلل، هلکه د ده د لارې خرج زموږ په ذمه، چې واپس راتلو څه کجوري او تحفې تحایف یې مو له واغستل چې زه دا هم کور ته ویسم. واپس چې کله رالو جنید بغدادي رحمت الله علیه خانقاه ته، کجوري ورسره لاس کې د تحفې راوړه، حضرت دا ما یو تحفه راوړې ده ستاسو دپاره، او دا هغه درهم دی چې تا راکړی و، د اخلاص نه ډک دی، کې دومره اخلاص دی چې زه لاړم حج له، د حج سفر مې هم وکړو، واپس هم رالم، دا درهم هماغسې چې څنګه تا راکړی و زما په جیب کې پروت دی، یو درهم مې نه دی خرڅ شوی. مقصد مې د خبرې دا دی چې کله په زړه کې دا شوق او تړپ پیدا شي، الله رب العزت به بیا دې ته نه ګوري چې تا سره مال څومره دی، الله رب العزت به دې ته نه ګوري چې ستا حلیه کمه ده، لکه ملا دی که نه دی ګیرې شته، نه 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 نه، چې کله د زړه کې تړپ او لګن او شوق پیدا و، الله به چې په کومه حلیه کې او په کوم مالي حیثیت دی، په همدغه حیثیت کې به دې بوځي. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وافعالكم. الله رب العزت ستاسو شکلونو ته او ستاسو صورتونو ته او ستاسو مالونو ته نه ګوري، الله ستاسو زړه ته ګوري، افعالو ته م ګوري. چې کله په زړه کې دا تړپ و، دا شوق و، دا جذبه وه، بیا به الله رب العزت تعالی لارې برابروي، بیا به خپل اسباب برابر شي. اوس یو سړی وایي چې زه دا شوق څنګه پیدا کړم؟ لکه دا شوق هم دا د زړه عمل دی که نه، د انسان په اختیار کې خو نه دی که نه. وایي دا شوق څنګه پیدا کړم چې زما حج او عمرې شوق پیدا شي؟ زما په خیال باندې د شوق د پیدا کولو ټولو نه لوی داعیه دا ده چې هر سړی ماشاءالله موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله، او 5 وخته مونځ کوو. نو چې کله زه 5 وخته مونځ کوم او قبلې ته مخ کړم، نو قبلې ته ولې مخ کوم؟ د قبلې ته ځکه مخ کوم چې دې طرف ته کعبة الله د الله کور دی، هغې ته زه دا مونځ کوم که نه. نو چې کله مې په زړه کې دا شوق پیدا شو چې الله زه 5 وخته ستا د کعبې طرف ته ودرېږم، کله دا موقع هم راکړه، داسې یو مونځ موقع هم راکړه چې زه ولاړ یم او مخامخ په دې سترګو باندې ستا کعبه وینم. الله زه درود ویم ستا په محبوب باندې، او د دې ځای نه فرشتې ځي زما هغه درود وړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام روضې مبارکې ته. الله کله دا موقع هم راکړه چې روضې مبارکې مخې ته ولاړ یم او دا درود ویم، او د دواړو جانو سردار مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپلو غوږونو مبارکو دا درود واوري، او بیا په خپله ژبه مبارکه باندې د دې درود جواب راکړي. چې دا دوه خبرې زمونږ پیش نظر یې که نه، الله رب العزت به په زړه کې داسې تړپ پیدا کړي،
داسې شوق بم پیدا کړي چې کال نوی تیر الله به د اسباب برابر کړي او تللی وي د حرمینو زیارت.